بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 111 دی، قانون نمبر 39 دی، د مثال قوانین شروع دي. نن به ان شاء الله موږ د میعاد قانون وایو، د میعاد قانون. نو د دې قانون خلاصه زده کوو. د دې قانون خلاصه دا ده چې هر کله یو داسې واو چې ساکن مظهر وي، یعنی ساکن ظاهر وي، ظاهر ساکن وي، یعنی ادغام نه وي شوی، دا واو ساکن دی او ظاهره دی، ښکاره دی. ساکن مظهر هغې ساکن ته وایي چې ظاهره وي، ښکاره وي او ساکن وي. ساکن هم دی او ښکاره ساکن دی، په بل یو حرف کې ادغام نه دی شوی، نو یعنی ادغام نه وي شوی، نو د دې واو ساکن نه مخکې حرف مکسور وي، او د دې واو ساکن نه مخکې حرف مکسور وي، او دا ساکن واو د باب افتعال په فا کلمه کې هم نه وي، په فا کلمه کې هم موجود نه وي. نو داسې واو ساکن نه یا جوړول واجب دي. وګورئ درې خبرې پکې زده کوي چې دا واو ساکن ظاهره وي، ښکاره وي، ادغام نه وي شوی. دویمه خبره چې د دې واو ساکن نه مخکې حرف مکسور وي، زیر وي، په کسره وي، په کسره. او دریمه خبره چې دا واو د باب افتعال په فا کلمه کې نه وي. دا درې شرطونه به پکې وي. ګوره درې شرطونه به پکې وي چې دا واو ساکن وي او ظاهره وي، ادغام نه وي شوی. یو خبره. دویم د دې واو ساکن نه مخکې حرف به مکسور وي، کسره به وي، په زیر به وي په. او دریمه خبره چې دا واو ساکن به د باب افتعال په فا کلمه کې نه وي، د باب افتعال په فا کلمه کې نه وي. نو د داسې واو ساکن نه یا جوړول واجب دي، خو په دې شرط یو شرط پکې دا بل موجود دی چې شرط دا دی چې د دې واو ساکن نه خو په دې شرط چې د واو ساکن له د حرکت ورکولو څه ذریعه موجوده نه وي، لکه میعاد نه دی، میعاد، میزان، میثاق، مضاریب، صیغة، میعد، چې په اصل کې میوعاد بو، دا میعاد نه دی. ګورئ ورته میعاد، دا په اصل کې میوعاد دی، میوعاد. نو ګورئ په دې میوعاد کې دا اوس حل کوو. نو دې ته اوس ګورئ چې هر کله واو ساکن وي، نو ګورئ دا واو ساکن هم دی، ټیک شوه، او ظاهر هم دی، ښکاره دی، بل حرف کې ادغام نه دی شوی. دا یو شرط شو. دویم چې د دې واو ساکن نه مخکې حرف مکسور وي، نو د دې واو ساکن نه دا میم مخکې مکسور دی، وګوره زیر دی، په کسره ده په. نو دویم شرط هم پوره شو. او دریم چې د باب افتعال په فا کلمه کې هم نه وي دا واو، نو دا د باب افتعال په فا کلمه کې هم نه دی، ټیک شوه. نو ګورئ اوس د دې واو نه یا جوړول واجب دي، دا واو ساکن دی که نه، نو دې نه یا جوړه که می، د میو نه مونږه می کو، او دا عادن میعادن، ټیک شوه. دا میوزانن نه دی، میوزانن، د ده نه به مونږه څنګه میزانن جوړو. دا میزانن په اصل کې میوزانن دی، میوزانن، زانن. نو ګورئ دا واو ساکن هم دی او ادغام هم نه دی شوی. دویمه خبره چې د دې واو ساکن نه مخکې حرف مکسور دی، کسره ده، په زیر دی په. او دریمه خبره چې دا د باب افتعال په فا کلمه کې هم نه دی، نو د دې واو نه به اوس یا جوړول واجب دي. نو دا میو دی که نه، دا به می شي، میزانن، ټیک شوه. دغه شان میوثاقن دی، میوثاقن همدقه واو ساکن دی. ګورئ ورته میوثاقن، وګوره واو ساکن هم دی، ښکاره دی، ادغام نه دی شوی، مخکې حرف ته مکسور هم دی، او د باب افتعال په فا کلمه کې هم نه دی. نو اوس د دې واو ساکن نه یا جوړول واجب دي. نو دا به داسې کې می، ګوره د دې واو نه مونږ یا جوړه کړه، میثاقن. دغه شان مضاریب چې دی، مضاریب. نو ګورئ واو چې دی دا ساکن هم دی، ادغام نه دی شوی، ښکاره دی. او دویم چې مخکې حرف ته مکسور هم دی، کسره ده په، زیر دی په. او دریمه خبره د باب افتعال په فا کلمه کې هم نه دی. نو د مضاریب نه اوس مونږه مضاریب جوړو، دا یام ته جوړه کړه، مضاریب. وګوره د دې واو نه مونږه دا یا ساکن جوړه کړه،
ټیک شوه دا صیغتون دی صیغتون نو ګورئ دا صیغتون دی صیغتون نو واو ساکن هم دی مخکې حرف دی مکسور هم دی او د باب افتعال په فا کلمه کې هم نه دی نو د دې واو نه یا جوړول واجب دي نو دا به د صیغتون نه مونږ سره صیغتون شو صیغتون دا د دې واو ساکن نه مونږ یا ساکن جوړه کړه ټیک شوه نو د داسې واو ساکن نه یا ساکن جوړول واجب دي کله چې د واو ساکن هم دی ښکاره دی دغه نه دی ادغام نه دی شوی دویم د دې واو ساکن نه مخکې حرف باندې زیر هم دی درېیمه خبره چې دا واو د باب افتعال په فا کلمه کې هم نه دی نو د دې واو ساکن نه یا ساکن جوړول واجب دي ټیک شوه ښه دغه شان میوعدون دی میوعدون میوعدون نو ګورئ دا واو ساکن هم دی مخکې حرف مکسور هم دی او د باب افتعال په فا کلمه کې هم دی د دې واو ساکن نه یا جوړول واجب دي نو د میوعدون نه مونږ میعدون کو د دې واو ساکن نه مونږ دا یا ساکن جوړه کړه میعدون نو کله هم چې داسې واو ساکن وي او دا درې شرطونه پکې وي دا درې خبرې پکې وي چې واو ساکن هم وي او ادغام نه وي شوی دویم چې د واو ساکن نه مخکې حرف هغه مکسور وي زیر وي پې کسره وي پې او درېیمه چې دا واو ساکن چې دی که نه دا د باب افتعال په فا کلمه کې هم نه وي نو د دې واو ساکن نه د دې داسې واو ساکن نه یا ساکن جوړول واجب دي ټیک شوه جي دا خو یو خبره دا شوه اوس یې موږ ته یو نوټ لیکلی دی نوټ چې او هر کله چې واو ساکن لا د حرکت ورکولو څه ذریعه موجوده وي د حرکت ورکولو څه سبب موجود وي څه ذریعه موجوده وي نو بیا دا قانون هلته نه جاري کیږي دا قانون هلته نه جاري کیږي لکه عوضتون دی عوضتون چې په اصل کې عوضتون دی عوضتون واو ساکن دی مخکې ته زیر هم دی خو د دې واو ساکن نه مخکې ګوره دوه زاګانې دي په دواړو زاګانو باندې فتحې دي نو اوس ګورئ چې کله دوه حروف یو شان راشي که نه وګورئ یو هم زاده بل هم زاده یا یو هم باوي بل هم باوي یو هم تاوي بل هم تاوي او دواړو باندې زبرونه وي نو شرط بیا په هغې کې یو قانون دا دی چې د دې اولې زا نه به دا حرکت ختم کې که مخکې حرف ته ساکن وي هغه له به یې ورکړي که ساکن نه وي نو بیا به یې ختم کړي دا اوله زا به په دې کې مونږ ساکن کوو ټیک شوه نو دا عوضتون دی عوضتون نو اوس به مونږ داسې وکړو داسې به وکړو چې د دې دا واو مونږ سره ساکن دی که نه او دا دوه زاګانې دي نو د دې دواړو زاګانو نه به مونږ یوه زا واخلو هغه به د دې حرکت هم د دې هغه زبر نه دی ګوره دا زا باندې زبر دی په دې زا باندې زبر دی ګولتا ده نو د دې زا نه به مونږ دا زبر ختم کړو دې واو له به ورکړو او دا زا به ساکن کړو نو دوه زاګانې مونږ سره راغلې اوله ساکن ده دویمه متحرک ده نو اوس به مونږ دې واو له هغه فتحه ورکړې ده د دې اولې زا او د دې دواړو زاګانو نه به یوه زا جوړه کړو ادغام به وکړو او بس دا به نو دا عوضتون شو نو دلته کې دی واو ساکن لا واو ساکن هم دی د باب افتعال په فا کلمه کې هم نه دی او د دې واو ساکن نه مخکې حرف باندې کسره هم ده درې واړه شرطونه پکې موجود دي خو د دې واو له دا د دې زا د حرکت ورکول دا ذریعه جوړه شوه نو ګورئ چې واو له د حرکت ورکولو څه ذریعه موجوده نه وي نو بیا به هغه واو ساکن نه یا جوړول واجب دي خو که چېرته د واو ساکن نه ګوره د دې زا د حرکت هم ورله ورکړو دلته ذریعه موجوده شوه د حرکت ورکولو نو اوس د واو ساکن نه یا جوړول واجب نه دي دلته دا قانون نه جاري کیږي د واو ساکن له به مونږ د دې یا ساکن د حرکت ورکو زبر ورکو او دا یا ساکن مونږ دا زا مونږ ساکن کړه نو دا مونږ سره عوضتون شو نو کله چې واو ساکن له د حرکت ورکولو څه ذریعه موجوده وي که نه نو بیا به دغه واو ساکن نه یا ساکن جوړول نه راځي بیا ټیک شوه بیا دغه قانون پکې نه جاري کیږي خو چې کله واو ساکن وي مخکې حرف مکسور هم وي او د باب افتعال په فا کلمه کې هم نه وي او ذریعه هم ورله موجوده نه وي د حرکت ورکولو ذریعه هم پکې موجوده نه وي نو د داسې واو ساکن نه یا ساکن جوړول هغه واجب دي نو هغه شرطونه بیا مثالونه ولیکل میعاد میزان میثاق مضارب صيغه میعد نو دا اصل کې میعاد میوعاد وو
نو دې کې وګوره درې وانه شرطونه بلکې څلور وانه شرطونه موجود شو چې واو لا د حرکت ذریعه هم نشته د حرکت ورکولو ذریعه هم موجوده نه ده واو ساکن هم دی دویمه خبره درېیمه خبره د واو نه مخکې حرف باندې کسره هم ده څلورمه خبره چې دا واو د باب افتعال په فا کلمه کې هم نه دی څلور وانه شرطونه پکې موجود دي اوس د داسې واو ساکن نه یا ساکن جوړول واجب دي نو دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام